نو الله اوبله هغه نمونه چې رب العالمین قرآن کې ذکر کړی دي یا نبی علیہ السلام په حدیثو کې ذکر کړی دي هغه زیات بهتر دي. نو که د هغې په ځای تاسو الله پاک وایه، الله رب العالمین وایه، رحمان وایه، رحیم وایه، دا زیات بهتر دی دغه نوم اغشتل. دا یو خبر راغلی ده چرمخکې مړې کول ښه کار دی یا نه، او کم وخت مړه کولی شي. نو زما خیال دا دی چې دا چېرته ما اورېدلی دي چې دا مونږ یو مفتي صاحب دا په ریډیو باندې په ترجمه کې ویلی دي، ګوره ما د چا ووی چې چرمخکې مړې کوې او مړه کول یې ښه دي. خو زما خپل چې کوم سوچ دی نه دا دی چې دې مړه کول ښه خبره نه ده. چرمخکې بې ازاره شی دی، هېڅ تکلیف یې نشته، دا ماشي خوري، دا پروانې خوري، او دا یو شی دی چې دا په اوبو کې پرېوځي نو زهریله شی دی. نو ډېر څیزونه داسې دي که هغه په اوبو کې پرېوځي نو هغه زهریلی. خو کم یو څیز چې د هغې نه څه خاص ضرر انسان ته ني د هغې وجل نه دي پکار. یو نبي علیه السلام په یو حدیث کې یو شی استعمال کړی دی، وضع ورته وایي چې د هغې وجل پکار دي، خو هغه چرمخکۍ نه ده، هغه دا سورسر کربوړی دی. کم سورسر والا کربوړی دی که نه، نو هغه سورسره اپه لومبي غدار وجل پکار دی، فورا لومبي غدار سره وجل. او دا چرمخکۍ خو د ما په خیال ډېر بې ضرره شي، که نه بې ضرره نه ده، دا خو بلا ماشي خوري. دا څومره حشرات دي، که دا چرمخکۍ دې مړې کړه حشرات دا ماشي به دې تباه و برباد به دي کړي. دا خو رب العالمین هم دې دپاره پیدا کړي دي. دارنګې چینده ښه ده، اوس چینده ښه ده که اوبو کې پرېوته، خو د چینده نه غټ د زهرو شی بل نشته. ګوره چرمخکۍ نه چینده ښه کې زهر ډېر دي، که دا په اوبو کې مړه شوه هغه اوبه دې وڅکلې. ګوره ماران اکثر چینده ښه خوري، ډېر خطرناک شی دی. نو دا خو هغې کې هم زهریله حیوان دی. بهر کې زه د چا متعلق تنقیدي خبره نه کوم، خو وجل یې ښه خبره نه ده. سړی چې په کمو خبرو سړی مرتد کېږي، نو د مرتد کېدو خو ډېرې خبرې دي. پیغمبر ته سړی سپک خبرې وکړي، په دې هم کافر مرتد کېږي. الله ته سپک ووایي، قرآن ته سپک وګوري، عقایدو نه انکار وکړي، نو د مرتد کېدو خو یو نښه نه ډېرې نښې دي. او که توبه وباسي، بلکل چې توبه انسان وباسي، نو رب العالمین ورته بیا هم معافي کوي که توبه وباسي. او د یوې توبې نه پس هغه نیکۍ چې مخکې واپس کېږي که نه، هغه الله پې خبردار، د خدای خوښه ده که هغه نیکۍ والا بیا ورکوي هم او که نه ورکوي هم. یو ځلم چې توبه وباسي نو په هغې باندې کار کېږي. د سهار د مانځه کې د سنتو څه حکم دی که جمع ولاړئ. نو ګوره جمع چې ولاړئ که نه، نو زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې تر څو امام دویم رکات رکوع لنیتلی او ته د دویم رکات رکوع لاندې کولی شي، نو سنت وکړه. او که ستا یقیني چې یاره اوس دا سنت زه کومه نو امام دا دویم رکات هم ما نه ځي، نو بیا سنت مه کوه، پرېږده. خو سنت به کم ځای کې کوې. او عموما زمونږ خلک دلته جمع ولاړي، هلته په سنت ولاړي. نه، سنت که امام دننه کوټه کې ولاړي ته بار سنت کوه، او که چرته امام بار ولاړي ته دننه په کوټه کې سنت وکړه. داسې ځای کې سنت وکړه چې د امام قرت نه اورې. په دې مسله ګوره ځان پوه کړې. زمونږ خو واړه جوماتونه دلته کې امام قرت وي، هلته کې ته سنتو باندې ودرېږې، او دومره زر زر سنت کوې چې په هغه سنتو پوه هم نه شي. هلته د امام هغه اواز هم اورې. نو که داسې وي چې د امام هغه اواز ته اورې او سنتو کې د زړه نه برابرېږي، نو بیا سنت مه کوه، پرېږده. ښه چې دا سنت در نه پاتې شي، بیا به ورسره څه کوې. نو زمونږ د امام محمد رحمت الله علیه قول دی، د هغه وینا ده چې بیا نور روخیږي د هغې نه پس دا 2 رکعته سنت پکې. کم سنت چې سهار کې د نه پاتې شو، نو باس پرېږده چې نور روخیږي، نو بیا هغه 2 رکعته سنت بیا وکړه، دا کولی شي. یو امام دی واړه بولې وکړل، خو استنجا نه ده کړې، صرف چارهدامې وکړه، مونځ وشو که ونه شو. استنجا ته څه ته وی؟ استنجا ونه کړه خو چې پاسېد، خو وجود به هم پلیتي او جامې به هم پلیتې وي. نو په پلیت وجود او په پلیتو جامو کې خو مونځ نه کېږي. د ده مطلب به غالبا دی چې په لوټه یا په کاغذ به استنجا کړي، په اوبو به یې نه کړي. که بلکل استنجا ونه کړي، دا به څنګه امام چې بلکل استنجا ونه کړي، بیا خو وجود هم پلیت شو، جامې هم پلیته شوه، بیا خو دې خبره نه ده. او که په لوټه یا په کاغذ دې ځان اوچ کړي او د هغې نه پس دې چارهدام کوي، نو خیر دی. لوټه او کاغذ باندې استنجا صحیح ده. وړه استنجا که سړی په لوټه وکړي یا په کاغذ وکړي او په اوبو اونم کړي، نو خیر دی. بعضې وخت کې خلک په سفر رواني، دا مسله یاد وساتئ. نو چې په سفر رواني، نو هلته کې ګڼه ګوڼئ، اوبه ني،
نو بعضې خلک هغه په اودس مات کې هغه لوټه او کاغذ استعمال کړي، د هغې نه پس بیا اوبه ګوري، اوبه نی لوټه نی، نو خلک ورته ګوري اندامونه ښکاري او په اوبو استنجا کوي. دا یاد وساتئ. خیر دی که داسې موقع وه چې تلوار دی وه یا د اوبو کمې او تا په لوټه یا په کاغذ یا په کاڼي باندې خپله وړه استنجا وکړله، اوبه د استعمال نه کړې هم خیر دی. قبر ته په کومه طریقه تلل جایز دي؟ یو سړی داسې دعا کوي چې خدای د دې ګوره خبره داسې ده چې قبر ته چې ځې اسلامي طریقې سره به ځې. اسلامي طریقه دا ده چې ته قبر ته بس نورې خبرې به پرېږدې چې دا زه څه یم په دې عمل کوه. چې قبر ته ور مخامخ شي نو داسې طریقه باندې ودرېږه چې ستا مخ د مړي مخ ته مخامخ شي لحد ته، او سلام به پې واچې السلام علیکم اهل الدیار یا اهل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا ان شاء الله بكم للاحقون. او که په عربی کې نشي پښتو کې ووایه چې السلام علیکم ووایه، او ده ووایه چې ته د مونږ نه مخکې تلې مونږ در پسې در روان یو، او که الله وغواړي نو مونږ به در سره دلته راورسو پیوس به شو. بس دا طریقه ده. بیا دعا وکړه، د مرده لپاره دعا وکړه چې الله یې د مغفرت نصیب کړي. څه دعا چې د هغه لپاره کولی شي هغه وله وکړه، او که ځان دپاره دعا کوې ځان دپاره هم دعا کولی شي، هر وخت کې ځان دپاره دعا کولی شي. او که یو ځل الحمد و درې ځله سورې اخلاص یا نور تلاوت ته ووایې او هغه دې مرده ته وبخه، لا بهتره خبره ده، هغه له هم پې الله اجر ورکړي او تا له هم پې الله اجر درکړي. او د مرده د قبر د تلو غټ څیز دا دی چې ته د هغې نه عبرت والي. مقبرې ته به وګورې، سوچ به وکړې چې دا خلک هم یو ځل په دې مخ د ځمکه ګرځېدل، د طاقت او د پیسو او د دنیا خاوندانو نن په خاورو کې پراته دي. دا یو ورځ زمان دی. بس د مړي د ملاقات او د قبر د تلو دغه اغراض او مقاصد دي. چې یو سړی د ګیس بیماری او بار بار اودس ماتېږي، اودس نشي ټینګولی، دی به څه کوي؟ کوم انسان چې اودس نشي ټینګولی، که د واړه بولې رواني یا وینه ترې روانوي یا څه بل څه بیماري یې وي، د هغه دا طریقه ده چې کله د مانځه وخت راشي دی د اودس وکړي او بس په هغې اودس دې مونځ وکړي. بلکې د مانځه د وخت دپاره کوم وخت چې داخل شو، لکه د ماسپښین وخت داخل شو، هغې دپاره د اودس وکړي. په دغه وخت کې دی دغه ماسپښین مونځ هم کولی شي، نور هم پکې کولی شي. او چې بیا د مازدیګر وخت داخل شي بیا دې نوی اودس وله وکړي. هر وخت دپاره به دې نوی اودس کوي او په هغې اودس په هغه وخت کې دې خپل مونځونه کولی شي. دا دی وایي چې د دوو خطبو په منځ کې چې کومه دعا ده دې کې لاسونو اوچتول پکې نه دي پکار. خطبو منځ کې چې امام کله کیني نو دې کې چپ کېناستېدل پکار دي. که زړه کې انسان څه دعا یا ذکر یا دعا راولي نو خیر دی، لاس پورته کول پکې نشته. د غسل په وخت کې په اوچته اواز باندې خبرې کول، سړی چې بربنډي نو او خبرې نه دي پکار، ښه خبره نه ده. خو که وکړي نو څه ګناه کبیره هم نه ده، خو ښه دا دي چې ډېرې خبرې نه کوي. په دې زبرګه میاشت کې ثوابي روجې خلک نیسي، دا چې مسلسل نه، دې کې داسې خبره نشته که یو نیسي که دوه نیسي که درې نیسي که پرله پسې نیسي او که یو پرېږدي یو نیسي، دا ټول جایز دي، څه خبره پکې نشته دی. اصل کې نبي علیه السلام وفرمایي چې بهتر روجې د داود علیه السلام روجې دي. هغه داسې وي چې یو ورځ به یې روجه وه بل ورځ به یې کوجه وه. نو که دغسې روجې څوک نیسي نو ډېره ښه خبره ده. بینک والا وي څه ګاډۍ ورکوي او ګاډۍ کې بیمه پالیسي وي، ډېره بیمې نه ځان ساتل پکار دي. مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه په دې مستقل کتاب لیکلی دی په بیمه پالیسۍ باندې، بیمه زندگی. دا د سود په دې سود نه خبره خالي نه ده، د هغې نه ځان ساتل پکار دي. نوسی له سړی زکات ور نه، لور له د لور اولاد له، زوی له د زوی اولاد له، نوسو له که د لور وي او که د زوی وي هغې له زکات نشي ورکول. یو سړی ښځې له طلاق ورکړي او بیا هغه ښځه او سړی په کور کې اوسېږي، نو ګوره خبره داسې ده، طلاق خو مختلف قسمونه دي. د دې متعلق ته دا سړی تپوس وکړي، بعضې طلاق دی چې د هغې جوړښت کېږي. نو که داسې طلاق وي چې هغه یو سړي ورکړي او د هغې جوړښت کېږي، بې د نکاح نه هم د بعضو کېږي او بعضې د نکاح سره کېږي، نو دې مسله کې داسې فتوا نه ورکوو. دا سړی دې راشي او په خپله دې دا تپوس وکړي او یا دې معلومات وکړي. 15 تولې سرو زرو باندې زکات کېږي که نه کېږي؟ که یو سړي سره صرف سره زري، صرف سره زر، نو چې 19 تولو ته ورسېږي نو زکات به ورکوي. که د 19 تولو نه کمي نو زکات به نه ورکوي. خو که یو سړي سره سره زر هم وي او نغدې پیسې هم ورسره، دومره داسې نغدې پیسې چې هغه سړی جمع کوي، یو خدای چې هله 100 روپۍ جیب له ځي راځي، نه داسې پیسې چې د جمع پیسې وي، که زر وي که 1500 یا څومره چې وي، نو بیا خو که یو سړي سره توله سره زر هم وي نو د زرو خو نن سبا 8000 روپۍ قیمت دی، بیا به قیمت لکۍ زکات به ورکوي.
که یو سړی صرف مانځه دپاره پټکې تړي او باقي اوقاتو کې پټکې نه تړي، ګوره خبره دا ده چې پټکې یوازې د مانځه سره مختص کول نه دي پکار. پټکې خو د پیغمبر علیه السلام سنت دی، هر وخت پټکې پسرول پکار دي. ښه جامه ده، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده، صحابه کرامو په سر کړي دي، ښکلې جامه ده. نو مونځ وخت کې هم پټکې پسرول پکار دي، د مانځه نه بغیر هم پټکې پسرول پکار دي. تقلت په قیامت به کم نوم باندې خلک حساب کتاب ته رابللی کېږي، د مور په نوم که د پلار، د پلار په نوم، فلانکې د فلانکې زوی، داسې اواز به کېږي. دی وي په کومو خبرو سړی مرتد کېږي؟ تو مرتد کېدو خو ډېرې خبرې دي که نه، چې د اسلام او د ایمان منافي خبرې په هغې سړی مرتد کېږي. او توبه سړی هر څومره توبه چې وباسي رب العالمین یې قبلوي. د شکر دا سجده ښه ده او که نه، د شکر سجده کولی شي یو سړی، که د شکریې لپاره یو انسان سجده لګوي نو بالکل جایز دي، کولی شي. خو ښه دا دي چې 2 رکعته نفل سړی وکړي د شکریې لپاره. قسطونه اچول ښه دي که نه دي؟ نو قسطونه کې څه خاص ګناه نشته دی، آخره کې یو بل ته بخښنه اخښنه کوي، او دا خو د پیسې د جمعورۍ یو طریقه ده. یو سړی په کار وکړي خو د خپل زړه نه یو بل ته بخشش کوي، ځکه یو سړي ته مخکې خپل حصه میلو شي، بل ته وروسته میلو شي، بل ته د هغې نه وروسته میلو شي، نو څه ګناه پکې نشته. خو که یو ته مخکې وروستو خپلې حصې میلو شي نو هغې یو بل ته اخښنه بخښنه کوي. ښه جي، دا صحیح ده. وی چې کوم جومات کې مونږ اوسېږو نو په هغه جومات کې جمعې مونځ خو کېږي، لیکن هغې نه مخکې بیان نی، پہل اذان لیکن هم یاب سی. نو خیر دا بیان سره لازم ملزوم نه دی چې صرف خطبه ویلی شي د جمعې مونځ هغه کېږي. او کوم ځای کې چې ستا خوښې د جمعې د مانځه دپاره لوی جماعت یې هلته ته تللی شي. دی وی د خپل زوم او د دغې د دې حقوقو دغه اخو ما د بیان وکړه چې یو بل څه ورورولي جوړول پکار دي. نو مانځه کې سړی ودرېږي نو خپې دې څونه فاصله کېږدي. عام انداز کې چې څومره څه فاصله کې سړی ساتلی شي، زموږ فقها بعضې 4 ګوتې یادوي، او خیر دې 4 ګوتو کې څه حصر نشته، خامخا هر څومره فاصله خو ډېرې خپې ارتول نه دي پکار، عام معمول کې خپلې خپې ساتل پکار دي. یو جیب کې سوره یاسین یا نور آیتونه او هغې سره لیټرین ته ځي، دا خو خبره نه ده که نه، دا بېادبي ده. غسلخانې ته چې ننوځې د جیب نه که د قرآن آیتونه یا مثلا پکې سورت یاسین پروت یا 5 سوره یا بل څه، نو هغه لرکول پکار دی تر دې حده پورې چې په کومه ګوته د نبي علیه السلام په ګوته باندې محمد رسول الله لیکلی، نو چې هغه به غسلخانې ته ننوته نو هغه ګوته به یې مو ایستله. نو دا څیزونه ځان سره ساتل نه دي پکار. د یو ښځې کور کې ښځه او خاوند دي، او دغه ښځه خپل خاوند ته طلاقي او دوس غوندې الفاظ استعمالوي، دې خاوند له څه پکار دي؟ د له ښه ځیګ کوتک پکار دی. ځیګ پېژنې؟ دې د ښه غوټن کوتک وګوري او ښه دې ورته ونیسي چې ښځه ورته ولې دوس و طلاقي ورته وایي. او که دا ځیګ کوتک نشي پیدا کوی نو همدغسې به وي لکه چې دا ښځه ورته وایي. د سره کوتک نشته، کوتک وسوي بیا به ورته دا ونه وایي، خو ګزاره ورسره ګورې کوه په کوتک کې چې د سر ونه وي. داسې معمولي غوندې یو څو ډبه ورکړه، بس ډېر نه. چې کم خلک د بجلۍ غلا کوي د قوم غله دي که نه، بلکل د بجلۍ غلا نه ده پکار. دا اودس نه بغیر اذان کول څنګه دي؟ نو کېږي اذان خو ثواب یې نه کېږي، پوره ثواب هله کېږي چې اودس وکړي. او چې د ماسپښین مخکني سنت پاتې شي نو وروستو کوم نو ستا خوښه ده، که 2 مخکې کې او 4 وروستو کې هم جایز دي، او که 4 مخکې کې 2 وروستو کې هم جایز دي. او د سبا د اذان نه پس باید جمعه د سپیکر باندې دا اواز کوي. نو دا څه مستقله طریقه د صحابو زمانه کې نه وه، خو زموږ متاخرین وایي خیر دی که دا اواز څوک وکړي خلکو ته چې خدای مو وخه منزل راځي، صرف د سار په مخکې بل وخت کې نه، نو جواز یې شته. وایي زما نوم عبدالرشید دی او خلق ما ته رشید وی، دا څنګه خبره ده؟ نو اسلامی طریقه خدا ده چې پوره نوم بچاته اخلي، پوره نوم. عبدالرشید د چا نوم دی عبدالرشید به ورته اخلي، محمد خان د چا نوم دی محمد خان نوم به ورته اخلي،
عبدالرحمن د چا نوم دی نو عبدالرحمن به ورته اخلي. نوم روانولو کې یا نوم نیمګړی کولو کې دا ښه خبره نه ده، بلکې بعضې نوم چې روان شي نو هغې کې ګناه هم شته. او که تا د څوک رشید وایي نو رشید نوم اخیستل ګناه هم نه ده، ځکه رشید هغه چاته وایي چې په نیغه لار روان. نو نوم خو دې نیمګړی شو، خو به هر کې ښه دا دی چې عبدالرشید درته ووایي. خو که څوک هسې رشید درته وایي نو د نوم معنا غلطه نه ده، معنی ټیک ده. د جمعې د دویم اذان جواب، د دې دویم اذان جواب په خولې ظاهر کې مه کوه، زړه کې کاسې څوک سړی تلفظ راولي نو ښه خبره. د دوو اخترونو منځ کې چې څوک واده کوي دا خبره غلطه ده چې د دوو اخترونو منځ کې واده به نه کوي، دا سپیري یا نکاح به نه تړي، دا سپیري. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي دا ګورې رواج د هغې زمانې نه را روان دی، د هغې زمانې اوسنی رواج نه دی. وی خلک وایي چې د دوو اخترونو په منځ کې به نکاح نه کوي، واده به نه کوي. وی زما نکاح د دوو اخترونو په منځ کې شوې ده، عایشه بیبي فرمایي. او وی زما نه بختوره ښځه بله کمه ده، که دا سپیره وي نو بیا به زه بختوره نه وي. وی زما نه زیاته بختوره ښځه بله نشته، او په خاوند زما نه زیاته ګرانه ښځه هم بله نشته. نو دا رواج صحابو ختم کړی دی، مونږ یې نه ختمو. د اخترونو په منځ کې نکاح هم کولی شي، د اخترونو په منځ کې واده هم کولی شي، او دا د پیغمبر علیه السلام سنت هم دی. د عایشې بیبي سره داسې شوي دي. د واده پکې د دوو ښځو بدلون، ګوره د دوو ښځو بدلون که داسې یو سړی وکړي چې یو کس د یو کس خور په نکاح والي، او بیا دې څه موده پس ورشي رشته ورسره وکړي چې ته ماله د خپله خور په نکاح راکړه، د یو بل نه خوشحاله نو څه بده خبره نه ده. خو هر یو کس به د خپلې خور دپاره مستقل مهر دا مستقل تړي. او که په دې طریقې چې ته به ماله خور راکړې، د تاله خور در کوم، زه تاله اله به خور در کوم چې ته ماله دا خور راکړې، یا د تاله اله لور در کوم چې ته ماله راکړې، ګنې نه در کوم، او څه مهر ولا مقرر نه کړي بیا، نو دا بیا نکاح شغار ورته وایي. دا په شریعت کې ناروا ده، ناجایز دی. دې نه بیا لوی نقصانونه پیدا کېږي. بیا که یو سړی د خپله خور د ضروریاتو د وجې نه پلار کنه نه پرېږدي، هغه بل هم نه راپرېږدي. کله دوی لږ خفګان راشي هلته بل یې ورته راوشړي، داسې بیا ښه ده، ناجایزه ده. په دې شرط چې زما دا خور به ستا ده، خور بدلي ستا ده به زما ده، خو زه اله در کوم چې ته راکړې، ته اله راکړې چې زه در کوم، دا ښه خبره نه. او که هسې د زړه په خوشحالۍ باندې یو کس د یو خور په نکاح والي او بیا بل د بل خور په نکاح والي، او پوره شرعي چې کوم مهر دی هغه وله مقرر کړي، دا خیر دی. ما سره نقد روپۍ دي، 1000 روپۍ دي، په 1000 روپو او سره زرم دي. که 1000 روپۍ در سره دي او سره زرم در سره دي، نو بیا د هغه سرو زرو قیمت به ولګې، هغه قیمت به یې د 1000 روپو سره جمع کې، د زکات به یې ورکړې. 40 روپو کې 1 روپۍ په دې حساب باندې. دا د مرګري تپوس کړی دی، او ښه تپوس یې کړی دی. دی وایي چې ماله خلک د چنده را جمع کوي، لکه یو کس ته خلک د جومات چنده را جمع کوي. دې دپاره جمع کوي چې د جومات بل هم ته ورکړی شي، او د امام تنخواه هم ته ورکړی شي. نو وایي هغه تنخواه وغیره د 1 تاریخ باندې ورکول پکاري. او خلک چې پیسې را جمع کوي نو عموما هغه په 9 یا په 10 یا په 8 تاریخ را جمع کوي. مقصد د دا دی چې زه د خپل جیب نه د جومات هغه بل داخل کم، یا د خپل جیب نه د امام هغه تنخواه ورکم، او بیا خلک ما ته هغه پیسې را جمع کړي، نو په هغې عوض کې هغه پیسې بیا د خلکو هغه د خپل ځان ته حساب کم. دا جایز دی او که جایز نه دی؟ ښه خبره خو دا ده چې هغه پیسې چې خلکو ده ته را جمع کړي دي، هغه پیسې دې په امام له په تنخواه کې ورکړي او په بل کې ورکړي. خو که داسې نه کېږي، لکه د امام تنخواه په 1 تاریخ ورکول پکاري، یا بل په 1 تاریخ جمع کول پکاري، او ده ته لا پیسې را جمع شوي نه دي، د په 9 او په 8 او په 10 را جمع کېږي، نو دې د قوم سره د قوم نه د اجازت والي چې وروره ستاسو پیسې ما ته وروستو را رسي، او زه خپلې پیسې په بل کې ورکوم، زه خپلې پیسې د امام په تنخواه کې ورکوم، ستاسو هغه پیسې به بیا ما ته پاتې کېږي. نو د هغه قوم نه دی اجازت والي، نو بیا که داسې کوي نو خیر دی، بیا په دې کې څه ګناه نشته. ده چې مثلا 1000 روپۍ د امام تنخواه ورکړه په 1 تاریخ، او بیا په 9 10 ته خلکو 1000 را جمع کړي، رده شوې د هغې په عوض کې. دکه مثال په طور بل داخل که 1000 روپۍ،
او په یکم تاریخ باندې مثلا او بیا قوم دله په نهم یا په لسم باندې 1000 روپۍ را جمع کړې په هغې وس کې هغه رده شوې څه زیاتې کمې پکې نه راځي خیر دی خو هغه پیسې چې د خپلې ولګولې د هغې په عوض کې هغه د قوم پیسې دی بیا جیب